ښکاري. څه شوې لکه ته هینګ شوې هینګ کېږه مه کنه اوس جواب راکړه. دا سړی و هینګ شو د پینټیم 1 کمپیوټر په شان تا. دا مړه دلته خو د ګنټو حالات چینج کیږي. تا پته نشته په کومه زمانہ کې تاسو کړی دی. الحمدلله خیر خیر دی. زه ته ووایم زه خو وایم چې سبا ټیسټ شو بیګاله زه لاړ شم که زما په خوښه باندې. زه خو وایم چې خود وشي خبره پاسپورټ کېدل خو ښه نه دي نقصان خبره ده. تر څو پورې به دا تراوی نه کوو او ام سی کیو ته به ناست دي. او کنه والله دې ام سی کیو زو لازم یو تراونه کړو. ام سی کیو زو ته ناست خدای دې به خو باسي. زه خو وایم چې ته وشي خاله نیمه روزه ده بس نیمه روزه خو را خراب کړه نیمه خو ټیک شي کنه. زه د کتاب نه کتابو خطرناک تارونه مچېړه کړه. دا خو یو راز دی. او کنه دا خو یو راز دی. دا زه چرته چاته وایم د نو ټول سټوډنټان خو کم از کم یو کتاب وګوري. دا څه کار دی چې د نو کم سټوډنټان دي د نو ټول سټوډنټانو ته خو ما یک کتاب ریکمند کړ. د نو چې څومره سټوډنټ یا غو ټول فیل شي او یا ټول پاس شي مرز کې خبره پکې نشته. د نو ټول سټوډنټانو ته ما یک کتاب یاد کړ چې ما نه چاته پوس کړي نو کو هغه کتاب نه راځي خو ټول په پاس شي او که دا غي نه را نه لې نو ټول په فیل. دا د زوی مده مخکې نه کاروان والا د کاروان کتاب د کاروان بوک کاروان ون پیپر MCQs by چودھری نجیب الله اور رکشا والا کاروان سے نو قدرتی سر والا څنګه مسجونه سمري بیا او عجیبه خبره ده چې ما په خپل نه دی کتل ځکه چې ما سره خلکو ته مې ریکمند کړی خو ما نه دی کتل. روحافزان ظالم اوس مې غټه دومره غټه پیلې کافي وسکله او کنه دا خو بګشته کنه. اچھا خبره وره تاسو حساب دی زی سم وګورم. زه د الله په توکل باندې لګیم او بزان ته دعاګانې کوم مې الله ما په خبر نه خپاس کی او خبره بل وره دلته چې څومره سټوډنټان هم راځي کنه دلته چې څومره سټوډنټان هم راځي بس کولو ته ما ته دعاګانې کوي ان شاء الله دا ته چې وې چې زکه وړ ښکار زه تاسو په دعاګانو باندې غوړم. زه د خپل سټوډنټانو په دعاګانو باندې غوړم.
अच्छा जी اوس خبره اوره دا حساب دی چې نن کلاس د دونی مګنټو ده صحیح ده او نن زمونږ شپږم لیکچر دی په نن لیکچر کې موږ وایو ولسی ادب نو دونی مګنټې کلاس دی په دې کې با 15 منټه وقفه موږ د مازیګر موږ لپاره کوو ان شاء الله او کني کوي نو تاسو په خاطر 15 منټ مخکې به کلاس ختمو صحیح ده منځ کې به بریک نه لو کلاس به کنټینیوس واخلو او 15 منټ مخکې به کلاس ختم کړو نو زموږ پورته د پټایم باندې ورسمو صحیح ده अच्छा मैडम आपको मेरी आवाज आ रही है हेलो मैडम आपको मेरी आवाज आ रही है जी सर आपकी आवाज आ रही है उधर गजदे मैडम तले कोऑर्डिनेटर सर लगा खबर हो कम गाना चाहे तो जुब है हेलो मैडम आपको मेरी आवाज आ रही है आप मुझे सुन रही हैं जी सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है बस दलतम क्लास लगी हो बस बे फ्री दी बस बे अल्लाह په توکل باندې د ګرلګاډي چې ودر روان شو بس به هم سره رواني د خپل مومنټم د وجه نه کنه یو منټ مال आवाज نه راځي हेलो अच्छा मैडम मुझे आवाज नहीं आ रही थी लड़के कह रहे हैं आवाज आ रही है आपकी सर मैं तो बोल रही हूँ मेरी आवाज आपको नहीं आ रही अच्छा अच्छा अब आवाज आ गई है बड़ी माजरत अच्छा मैंने इनको कहा ना हम क्लास में ब्रेक नहीं लेंगे तो हम 15 मिनट पहले क्लास खत्म करेंगे ठीक है सर वो हाँ हम ब्रेक नहीं लेंगे क्लास कंटिन्यूअस ले लेंगे तो फिर इंशाल्लाह 15 मिनट पहले हम 5:45 बजे क्लास खत्म करेंगे ओके सर कोई इश्यू नहीं है ओके थैंक यू ما اصل کې د لپټاپ والیوم بند کړو ما دا خاطر چې تاسو پکې ویلې حاجی ولسی ادب ستوي ولسی ادب ستوي ولسی ادب هغه ادب توای کوم چې په لیکلي شکل کې موږ سره موجود نه دا کوم چې شاعر نه معلوم او کوم چې د یوې سینې نه بلې سینې ته ترانسفر کیږي منتقل کیږي دا سه ادب ته ویل شي ولسی ادب فولکلور صحیح نه فولکلور فوک ولسی ادب صحیح شو ولسی ادب ولسی الف واو لام سین یہ ولسی ادب والله صبح بدل تقنيت پورا ده دلته هنر ډیر تیز ده اوس درځي کنه आवाज اوس هم نه درځي ریپیټ بده تکم په आवाज درځي کنه درځي اچھا جی ولسی ادب هغه ادب ته ویل شي کوم چې په لیکلي حالت کې نه موجود او کوم چې شاعر نه معلوم او کوم چې د یو سینې نه بل سینې ته منتقل کیږي دا سه ادب ته ویل شي ولسی ادب صحیح ده ولسی ادب منګه سره صرف په شاعری کې نشته ولسی ادب په شاعری کې او په نثر کې په دواړو کې موجود دی
تاسو په دوسه پورې ورېدلي چې په شاعرۍ کې ولسی ادب وي ولسی ادب وسم شروع کو دلته د پښتون اچھا جی ولسی ادب چې کوم دی د منګه د اوسه پورې دا اورېدلي دي چې دا صرف په شاعرۍ کې خدا صرف په شاعرۍ کې نه دا په نثر کې هم شته لکه په شاعرۍ کې ولسی ادب څه شی دی په شاعرۍ کې ولسی ادب څه شی دی لوبا سندرا ټپا بدلا نیمکه چاربیتا دا ټول ولسی ادب دی خدا موږ سره صرف په شاعرۍ کې نه دا موږ سره په نثر کې هم دي په نثر کې ولسی ادب څه شی دی نور دا دې بالکل صحیح وې د قصې دي نور توقیر بای نور صحیح دا او قصه شو نو ډراما ولسی ادب نه دی ډراما یو سینې نه بلې سینې ته منتقل کیږي د ډرامې رائټر نه معلوم صحیح مطلب صحیح دی بالکل صحیح لوبه خو ته مو ویل کنه هغه په دغه کې دا کنه لوبه خو موږ سره اچھا جی تاسو ته نشته پته بس په قلار کې نه اسه کو پټو سترګو باندې په سین کې کانه ولې لطیفی ایگزیکٹلی څه ته وایي په نثر کې چې کوم ولسی ادب دی هغه کې پاول نمبر مونږ سره راځي لطیفی متلونه محاورې او قصې لطیفی متلونه محاورې او قصې په متل او محاوره کې څه فرق دی په متل او په محاوره کې څه فرق شته او کدا دواړه یو سیس دی او په فرق پکې دی نو څه فرق دی چا ته پته شته exactly idiom and proverb دقه اچھا اوس موږ سره په دې کتاب کې چې فلحال په دې ټایم کې موږ بس وایو نو هغه د ولسی ادب په شاعرۍ ټپا یا لنډې لوبا سندرا نیمکه بدلا چاربیتا ٹھیک تا موږ به اوس دا وایو نو اوس به موږ راشو ټپیتا څه ته راشو موږ به اوس راشو ټپیتا چې ټپا ټپس ته وایي د ټپې دویم نوم څه دی ټپې ته ټپولې ویلې شي او بیا به موږ وایو ټپې اچھا که پیپر کې چرته په دې باندې کوېسچن راځي یار ما سره خو نت ټیک دی که نت ایشو ونه دی ټولو ته به نت بستا مسلې ځکه چې د نورو ته ټیک ټاک اواز ځي حمزه ټیک دی چې یو قسم وي چې ټیک دی کنه چې یو قسم وي چې ټیک دی نو اټ مینز چې زما په اند باندې به مسله نشته دا فارموله ده صحیح ده حمزه محمد اعزاز او اوس بګ دیبل محمد میسج وکړه دریو کسانو میسج وکړه دا غو بنون کې محمد راځي او دریو وانه سره نت مسله ده اوس صحیح شو आवाज اوس आवाज صحیح شو کنه اچھا
د چا په نوم کې چې محمد راځي هغه سره د نت مسلې محمد حمزه محمد اعزاز او محمد خان چې د چا سره د محمد لیکل شوی هغه د نت نه راځي اچھا یو څه صحیح دی کنه که اوسم مسله ده اوس आवाज درځي کنه اوسم نه درځي اچھا دوه خبره واوري اول خبره خدا دا چې په دې به کوېسچن څنګه راځي یار نو زوس د چاو مانه نو نیم کسان وي کیمرا آن کې نیم کسان وي آف کې نو زوس د چاو مانه دا څه کار دی کیمرا په میاف اوس په کیمرا میاف په پښتو کې شپږ یېګانې دي او په هغه کې په باړګلې کې په سلو باندې اتفاق رائے شوی دا او په دوه باندې نه ده شوی نو زه دې خبره ته حیرانم چې په دې سلو څنګه شوی دا پښتانو څنګه اتفاق رائے وکړه دا خو چې پکې د پیښور خلکو ویل چې موږ بخپل یې لیکو د کوټه والا ویل چې موږ بخپل لیکو د کابل والا ویل موږ بخپل لیکو زه د نن تاریخ په دې خبره حیران او پریشان یم چې په دې سلورو څنګه اتفاق دي اوس نیم لګې دي وی کیمرا آن کا یو کیمرا دا کنه دا شپږ کیمرې ونه به څنګه چلی دا خو یو کیمرا دا کنه او تاسو نیم وای آن کو نیم وای آف کا نو کدا شپږ کیمرې وی لګې یګانو په شان نه به تاسو څه ها به تاسو څومره تقسیم وای یار دا کیمرا 1 نمبر کیمرا آن کا او 2 نمبر آف کا ها اول خبره دا ده چې په دې په کوېسچن څنګه راځي نو په دې ځان حقانه هر جذباتي کېږي خو مکه نه هر جذباتي کېږي مخ خیر ده بس اپ مې لګا تو اوس کې ما د گریوان نه رانی څنګه چل دی یو کوېسچن په دې ولسی ادب باندې دا سره راتلی شي تاسو کمنټس بند کړئ نو زه به شروع وکم او ولسی ادب باندې دوه قسمه کوېسچن راتلی شي یو کوېسچن خو راتلی شي ایکسکلوسیولی په ټپه باندې یو کوېسچن راتلی شي یو کوېسچن خدا سره راتلی شي بلکې په ولسی ادب کې کوېسچن راتو نو هغه به جنرال کوېسچن راځي کله چې جنرال کوېسچن رااله جنرال کوېسچن چې هر کله رااله نو بیا به تاسو څه کوئ بیا به تاسو ټول اصناف لیکي خلک لوبا سندرا نیمکه بدلا چاربیتا دا به تاسو بیا ټول لیکي خلک صحیح شو دا خو شو یو خبر دویمه خبره دا ده چې جناب منګه به اوس وایو ټپې نو تاسو ټول ته زما دا درخواست دی چې تاسو په کمنټونو کې ټپې مو لیکئ صحیح ده ځکه چې په دې کلاس کې په دې ټایم کې ناست دي 77 کسان نو چې 77 کسان ټپې شروع کی نو زه به اسم پڑھاو نو تاسو به دا مهرباني کوئ چې تاسو به ټپې نه لیکئ بس چې زه درته سوې ما غي لیکئ ٹھیک ده او کمنټس د دې لپاره ان دي چې تاسو به چرته سړیتو تاسو وکړئ نو تاسو دغه مکوئ چې به کمنټس اف ٹھیک ده زه خو اګنور کول ځکه نشم زه مکه دې چې چرته کار خبره پکې څوک وکړي ما سره خو دې غمي حاجی لیکه د ټپې
ټپه د ولسی ادب د ټولو نه مشهور صنف دی او د ټولو نه امپورټنٹ صنف هم دی. ټپه چې کوم دا صنف صاد نون فی ټپې ته دویم نوم اخیستلی شي لنډی. ټپې ته دویم نوم څه اخیستلی شي لنډی. اوس به موږ لږ د دې په دې وجه تسمیه باندې بحث کوو چې دې ته دا ولې ویلی شي لنډی ته لنډی ولې ویلی شي. یعنی ما د ځان ستړی کو چې ټپې پکې ملي کې دغه د یو پکې ټپو لیکله نو که زه اوس کمنټس بند کړم نو به وایي زما لویه ګناه دا ده چې پښتو ده واده اورېده زما لویه ګناه دا ده چې پښتو نه. کې دې ولا به خپل لاسه ته ولا کوم موسم ډېر خراب شي الله دې خیر دې زه به واپس څنګه ځم ما سره غذر د ځان غم شي موسم غم راځه نشته. لنډی ته لنډی ځکه ویلی شي چې د دې ډومبۍ مصرع لنډی. لنډی ته لنډی ځکه ویلی شي چې د دې ډومبۍ مصرع لنډی. په یو ټپه کې موږ سره دوه مصري. اټ مینس رسول الله په باغ غړیږي ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. دا اوس موږ سره شو یو ټپه په دې کې رسول الله په باغ غړیږي دا یو مصره ده ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه دا دویمه مصره ده. دې ته د اردو په الفاظو کې ویل شي مصره اولا او مصره ثانی. صحیح ده. دا په یو ټپه کې موږ سره دوه مصري. اوس ټپې ته لنډۍ ځکه ویلی شي چې د دې لومبۍ مصره چې کوم ده هغه لنډۍ او دویمه مصره غټۍ دې د وجې نه دې ته لنډۍ ویلی شي. आपकी तो 24 बस इंशाल्लाह ठीक है सर इंशाल्लाह. دته لنډۍ ځکه ویلی شي چې د دې لومبۍ مصره لنډۍ. دا خوشوا د لنډۍ وجه تسمیه. قاضي عبدالحلیم اثر صاحب وایي چې ټپې ته ټپه ولې ویلی شي. قاضي عبدالحلیم اثر صاحب وایي چې ټپې ته ټپه ځکه ویلی شي نیمه خبره مه کوه د لنډۍ اگزامپل ټولې ټپې دي. ټپې چې څومره دي ګوره د ټپې دویم نوم دی لنډۍ. نو اوس چې څومره ټپې دي بس دغه ټولې دي. قاضي عبدالحلیم اثر صاحب وایي چې ټپې ته ټپه ځکه ویلی شي چې دې سره اواز ټپ شي. د دې سره اواز ټپ شي. علي خان دا تا چې څه ویل چې ما نه څه پاتې شو نو سمیع الله خان تھینک یو سو مچ د ته ولیکل پلیز دا نوٹ کا همدغه خبره مونږ وکړله. حاجی دې سره اواز ټپ شي د دې د وجې نه دې ته څه ویلی شي ټپه. مصري ته مصره ولې ویلی شي ما تاسو ته وویل که نه چې په یو ټپه کې موږ سره دوه مصري. سم خبرې کې دا دې څنګه راځي نه دې څنګه راځي کروڑو
په یو ټپه کې موږ سره دوه مصری ته مصره څه ویلې شي چې مصرا ویلې شي چینی ته څنګه چې د چینو اوبه خوږې وي دغسې دا مصري هم خوږې وي د دې د وجنه دې ته مصره ویل څه ویلی شي قلندر مومند وایي څنګه چې اوبه خوږي دغه شانته مصري هم خوږي وي قلندر مومند وایي چې ټپې ته ټپه ولې ویلی شي ټپه ویلی شي مهر ته ټاپه تاسو به اورېدلي که نه وي ټاپه پې ولګوه ټپه پې ولګوه یا ټاپه پې ولګوه نو ټاپه څه ته ویلی شي ټاپه ویلی شي مهر ته کله چې پښتانه په خپل منځ کې خبرې اترې کوي یار اوس څوک نو ما ته هم پته ده چې اواز خراب دی خو څوک سلوشن ما خو دې د وجې نه کیمره بنده کړله ما د دې د وجې کیمره بنده کړله چې زه تاسو ته اواز صحیح درشي اوس څوک تاسو سلوشن ما ته ووایه اگر چې ما سره نت سیګنل هر څه دلته پوره دي سیګنل خو داسې دي چې موسم انتهایی خراب دی داسې طوفان دی بار چې څه درته ووایم بس لیکه نوٹ کړئ پلیز کیمرا مضاف کوم صحیح ده ها ټپه چې کوم دا ویلې شي مهر ته کله چې پښتانه د یو بل سره خبرې اترې یا بحث کوي نو د ثبوت په تور باندې په هغې کې ټپه وړاندې کي مطلب په هغه خپله خبره باندې د مهر لګولو دا خو ګلی ده ګلی شروع شو الله دې به خیر واچي ګلی ده خو مضبوطه ګلی شروع شوه ها د دې د وجه نه د قلندر مومند چې کومه وجه بیان کړې ده چې ټپې ته ټپه ولې ویلی شي ځکه چې دا به طور ثبوت وړاندې کوي خو د ټولو نه اخیری وجه چې کوم ده نو هغه ډېره بهترینه ده هغې باندې ځان پوه کړئ هلکه یو سیکنډ صبر وکړئ چې دا ګلې لږه سي کړم یار یو سیکنډ ماله راکړئ یو سیکنډ یو غلې شروع شولا او د غلې یو غونډاره دومره دی لکه بوساړه د غلې یو ګټه دومره دی اواز درځي تاسو نه دی غلې دا څه دی
بس ولاړ دی نو بس زه هم د ګلې یو ګټه دوره ده لکه د قائد اعظم قبره اچھا د ګوساړې نه غټ غټ دی یو الله دې په خیر واچي د ګوساړه یادو د ګوساړه یو دغه د هغې نه غټ دی حاجي یار په دې شو په خبرن کلاس ډیر سخت شي نه کنه شیشې خو په ټول کلاسونو کې دی په قلار کې نه تا خو بالغ لا غاړه ورکړو د پروتې که مسله ده نو ماته ده حاجي لیکه دا لپټاپ سم ځان ته نږدې کوم او تیز تیز تغلې د نو والا بار ضرورت دي خو زه په کلاس کې نه استه مکنه حاجي لیکه تپیتا خور غزمای کړو نو به आवाज نه راځي ماړه خو سم چلونه مرا باندې نن زده کړو تاسو لپاره بادام ولګو ها اوس आवाज درځي کنه اوس په کده سمې چګه وامه دې روزه په خپل باندې ها الله دې خیر وکړي بس الله دې خیر وکړي تاسو دې وکړه ټپې ته ټپه څه ویلې شي یو بل وجه دا ټپې ته ټپه څه ویلې شي دا د غمجنو زړونو لپاره ټپار دی دا د غمجنو زړونو لپاره ټپار دی یار یو کار ما خبره وره هغه کلاس ته ځم هغه خو کلاس ته یو منټ صبر وکړئ پلیز د کلاس چینج کوم یو منټ زه دا هغه کلاس ته ځم د مخامخ کلاس ته چې بشور لیکم او سامان راواله زه راځم سامان پسې اچھا جی دلتا شور بلد کمی دا غزینا ضروری تو اتنا زیادہ شور ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہاں بہت تیز شور ہے تیرا پتہ نہیں سامان لگا لگا بس کچھ مشغول شو یو منټ صبر وکړه او بس خطا نشي ته لګا غراوه البته کوم چارجر دی یو زما لپټاپ چارجر دی د موبایل بس هغه راوړه خالي اوس زه ته ریپیټ کوم زما کمره چینج کړل اوس به د شور لږ کم شي ان شاء الله زه ته ریپیټ کوم ټپې ته ټپه ځکه ویلی شي چې دا د غمجنو زړونو لپاره ټپار دی کله چې سړی خفه شي کنه او خلکو له پملا باندې ټپار کې مړه مخه پکېږي کنه خیر دی او داسې واغسې کنه نو دغه شانته کله چې دا عاشقان خفه شي کنه نو دوی بیا د پوله باندې ناستي او په ځان باندې صادر رچولې او ځان سره پټي پټي ټپې وي صحیح اول به کله کله غم اوس مې دوتر شو کروندې پکې کوم ټیک شو او دا په خوا زمانه کې چې کوم دی دا کله د رحیم شاه دا ټپې تازه راغلی کنه نو په هغه زمانه کې به یو ورکوټه شانته ټیپ ملاوېدو د لاس عمره او بس کیا کریں ادھر بہت زیادہ شور ہے نو دا کله دا وانه ټیپونه چې به چې سره په 61 په کې راته مال راته چې صرف 61 په کې راته کنه نو هغه به د خلکو ځان سره اغستیو
او پاغي باندې به څه چل کو پاغي باندې په کلی کې دا پټي پټي ټپي اکثر به توت تخکلی وبره به په توت کې ناس ته پاغي کې به دا ټپي ویل ځان سره او ورې دی به اول بکلا کلا غم نو دوی چې کم دی نو دوی به څه کار کو دوی په نو دوی به څه چل کو مړه زه تاسو کمنټونه وګورم او کله ته پړاو کم شي ته وګورم نو خدای دې کور او ساره وران کې خدای دې په ټپو باندې وړاندې کې نو خور ته پته ده چې دلته زه لګې مدا د کلاس علم نو دوی زما په کونه پسې تراله اوس سلام غړو په دې کلاس کې چپ کې نه دلته چې نن څومره انټرېسټینګ کلاس نو هغه عمر چې کم دی پکې او کنه مې غړوي اچھا ټپې شروع کې بس نور ټپې له کومه بس نور قصې ختم شو ورکه کما چې تاسو ویلې بس هغه خوند نه کو نو دوی وړاندې دي په خپل باندې زی ولې منې کوم نو ما خو چرته په کور کې چا سره لانجه نه دا کړې په دې کار باندې دوی وړاندې دي تراله د ځما دې ته پښتو کوی زما کو نه ته ټوپې کې خدا هغه د ټوپې والا گیم هم یاد شي په خوا زمانه کې چې په سکول کې هغه گیم کې ته چا ټوپې به ورته کو نه ته کې خدا چې چاته به ګیر کړ باغ به را باندې کړم نو دوی رااله زما کو نه ته ټوپې کې خدا اوس را باندې سره دا ټکي اردو کې وای چې دا ټپه دا خبره ته اوس اردو کې وکړه اچھا جی جانان د مور او پلار حقوق دی جانان د مور او پلار حقوق دی جانان د مور او پلار حقوق دی ځکه مې اوخ کې د نیازبینو سترګو ځینې सर जी ये बारिश तो उस शीशे से भी नजर आती है ना बस देखते रहे एंजॉय करते रहे नूर और दसन दुबे में अच्छा जी जानان د مور او پلار حقوق دي ځکه مې اوخ کې د نیازبینو سترګو ځینې بل ټپه لیکه زما باڼه ورته لګي کوي زما باڼه ورته لګي کوي زما کاته په جانان بد راغلي دي نه خدای په جواب باندې دانه روخي جواب چې یو دړې دانه دی په خپل روخي جو به ځان سره هم داسې ګرځي اچھا زما باڼه ورته لګي کې زما کاته په جانان بد راغلي دي نه ما تاسو ته نو ویل چې تاسو په کې ټپې نه وای که تاسو په کې ټپې وای نو به زه بس کوم صحیح ده دا تاسو چې په کمنټونو کې کوم لیکي الکه بس به تاسو ټول دا کمنټس ته ګورئ دا ټپې لیکي کسان در سره لګي دي خصور کې خدای مې په دواړو سترګو ړوند کا خدای مې په دواړو سترګو ړوند کا خدای مې په دواړو سترګو ړوند کا چې ستا د مخه په بل مخ ته نه ګورم چې ستا د مخه په بل مخ ته نه ګورم نو دته چې اوس چې تاسو په سکتر کې باران نشته دا خدای مخامخ کور دی کنه دې بچو ته دې نه باران کوي خدای پټا پوکا چې پټا پوشي خدای مې په دواړو سترګو ړوند کړو چې ستا د مخه په بل مخ ته نه ګورم
د عصري ځای مې پاتې نشو د عصري ځای مې پاتې نشو او دې ځای F10 کې نور دی هغه د مخامخ وګور F10 کې نور دی سیبروکس ته وګور د عصري ځای مې پاتې نشو د دلاسي خلق مې تورې خوري شونه د عصري ځای مې پاتې نشو د دلاسي خلق مې تورې خوري شونه وایم چې ځان مې چرته ورک کړی نو وایم چې ځان مې چرته ورک کړی نو د عصري ځای مې پاتې نشو د دلاسي خلق مې تورې خوري شونه بله ټپه ده وایم چې ځان مې چرته ورک کړی نو چې ستا دې ډېرو ناکړدو ته وګورم जी सर आप ऐसे अपने घर वालों को दिखा रहे हैं जैसे वो सरगोदा में रहते हो वो भी इधर ही सामने उनका घर है तो इधर से देख नहीं रहे वो ये ओले मैं क्या कर रहा हूँ इधर लोगों ने दिमाग खराब किया हुआ है स्टूडेंट्स ने लेकिन मैंने इनको बताया कि हमारे सर हैं और माशाल्लाह उनका घर इस एकेडमी के साथ एक दीवार पे लेकिन वो फिर भी बच्चों को ओले दिखा रहे हैं अच्छा जी भले लिखे डेयर टफ लाइफ थे इरफान साहब सर में टग लाइफ को कहा अच्छा जी फजल में गम गलबा उकड़ा फजल में गम गलबा उकड़ा फजल में गम गलबा उकड़ा यार چې بار کسان څومره غړي خلک دي کدا شیشې باندې باندې کپړې د بي خو باسه دا ورم باندې فضله مې غم غلبه وکړه د سمندر په چپو ځان لاو کومه دا کپورانه باندې کې دا یو باندې دا باندې کولاو دي فضله مې غم غلبه وکړه د سمندر په چپو ځان لاو کومه بس صحیح شو راځه थैंक यू सो मच د سمندر په چپو ځان لاو کومه ارمان ځواني پسې پکار دی ارمان ځواني پسې پکار دی کمکل خلق د دولت ارمان کوي نه ارمان ځواني پسې پکار دی کمکل خلق د دولت ارمان کوي نه که یو مال او بل مزور وي که یو مال او بل مزور وي
کيوم میں مال او بل میں زور وې ما بپجار د جانان کړي و پښتنه کيوم میں مال او بل میں زور وې ما بپجار د جانان کړي و پښتنه لیونی سپی ما نه چاپیر دي لیونی سپی ما نه چاپیر دي لیونی سپی ما نه چاپیر دي جانان په غټو غټو ګوري ما په خورینه لیونی سپی ما نه چاپیر دی او جانان په غټو غټو ګوري ما په خورینه او زما د څه نصیب کو خدایا زما د څه نصیب کو خدایا زما د څه نصیب کو خدایا او چې کم یو یار کم هغه ورک د ملک شینه زما د څه نصیب کو خدایا چې کوم یو یار کم هغه ورک د ملک شینه نو دې پسوس یو ټپه ما خپل جوړه کړې ده او زما ټپه مو وره زما دا ابزرویشن دی کنه چې د سیاست تیارې ته او د اکیډمو ته ډیر خلک دی لراځي الکانه وای راځه مړای وای که سیاست دی خو یو به کو د نه کنو چرته د سی اس پی خاون خو بشي کنه او ډیر جنکې دی لراځي راځه سیاست وو کو د نه کنو چرته د سی اس پی خزه خو بشي نو دې پسې ما یو ټاپه جوړه کړې ما خپل ټاپه وسوره وای زما د سن نصیب کو خدایا او چې کم یو یار کم هغه سی اس فیل کینا زما د سن نصیب کو خدایا چې کم یو یار کم هغه سی اس فیل کینا دا زما خپل ټاپه ده ٹھیک ده اچھا جی زما د سن نصیب کو خدایا چې کم یو یار کم هغه ورک د ملک شي نه لکه صحیح ټاپو کې نه څنګه چې دا قبل به کیږي کې او کنه بل شي بل ټاپلی کې بلتون یوازې په ما نه دی دا ملي کاله کا کپ مې سوال بلتون یوازې په ما نه دی بلتون یوازې په ما نه دی بلتون شمال دی هر پاڼه رجوینا بلتون ویلې شي جدایت بلتون یوازې په ما نه دی بلتون شمال دی چې بلتون دی
بلتون جدای ته ویلې څنګه بلتون نه پیژنې ته لکه چې دړې نه پاتې شوی بلتون جدای ته وي جدای ته نو زه ټیک د کده بل چانه دی نه کړي نو د مور او پلار نه خو به چرته بلتون کړي کنه کزه خبر وې چې بلتون دی تاسو په جبه کې وته ډېر غټ کې وي کزه خبر وې چې بلتون دی ما به آشنا په لاس نیولې زونه کزه خبر وې چې بلتون دی ما به آشنا په لاس نیولې ګرځونه او مرګه د یار په شکل راشه مرګه د یار په شکل راشه مرګه د یار په شکل راشه چې ته مې روح وړې زه خندا درته کوم پته به دې ولګي ودرېږه چې د انکر منکر د تډان په لاس ولاړې کنه کوتک په لاس مرګه د یار په شکل راشه او چې ته مې روح وړې زه خندا درته کوم نو پته به ته به ولګي بیا به دا ټاپه زه در یاد کړم خو بس کې نو شاعران دي نو چې ته مې روح وړې زه خندا درته کوم اچھا جی د ټپې په اړه کې اوس یو سیریس خبره واورئ ټپه یو داسې صنف دی ټپه چې کوم دا هغه یو داسې صنف دی چې په هغه کې هر رنګ مضمون بیانې دي لکه مثال خبره په ټپه کې حمد بیانې دي شي نعت بیانې دي شي حجره پښتونولي تاریخي واقعات زلفي شونډې هجران بلتون بهادری جنگونه دا هر څه په ټپه کې بیانې دي شي اوس دا یو دوه درې ټپې ما لیکلي دي په دې کې مزاح دی په دې کې څه دي مزاح دی جانان او د ټپې د لپاره فیورټ ټاپک دی صحیح دی مزاح چې کوم دی مزاح څه ته ویلی شي هسي مذاق د خندا خبره نو دوه درې ټپې د تویمه هغه ولیکئ دا د واده کړو ښځو دپاره ده که په دې کلاس کې چېرته څوک جینکۍ واده شوي نو دا ټپه د هغوی دپاره واخ ورکه ناسې خان دی اول خو ټپه واوره که نه او په کوم زمونږ په کلاس کې هغه کسان چې د چا ماشاءالله توند ډېرې غټي خېټې ډېرې غټې نو دا د هغوی دپاره هم ده وایي ماله دا خپل زیړ خېټی ښه دی وایي ماله دا خپل زیړ خېټی ښه دی ګوره دا درته زه د دې دپاره نه وایم چې تاسو ته چسکې واخلئ یو خبره یاد وساتئ دا درته د دې دپاره وایم چې تاسو پیپر کې ولیکئ نو ستاسو په ټپو کې ډایورسټي لکه په هغې کې سیریس ټپې هم راشي په هغې کې د بلتون والا ټپې هم راشي په هغې کې د پیار محبت والا ټپې هم راشي په هغې کې مزاحیه هم راشي نو څومره چې ستاسو په ټپو کې ویرایټي ډېرې صحیح ده که نه نو ستاسو ته د نمبرو ډېرو ملاوېدو چانس دی نو دې د وجې نه درته زه وایم چې دا ماله دا خپل زیړ خېټی ښه دی تر تناره پورې قلفي را سره وړي نه زی یې اړې زیړه ماله دا خپل زیړ خېټی ښه دی تر تناره پورې قلفي را سره وړي نه تنور صحیح ده تر تناره پورې قلفي را سره وړي نه ښه جي مننه
पता सो कि څوک په پنډای کې اوسېږي په پنډای کې څوک اوسېږي دا راته وایي دې باره کې زه سمیع الله خان پنډای کې اوسېږي ډېر ښه نور حاجی ټپلی کې سعد الدین خان ډېر ښه حاجی ټپلی کې دا هندستان ته شاه زلمی زي دې کې تاسو ډېر غټ صفت بیان شوی دی لکه نور مو وایي که څوک پنډای کې اوسېږي زر زر وایي سات ته پته ده خو صرف د وخت ضایع کولو دپاره دا وایي نو به ځکه په امام هلکه زر زر وایي پنډای کې څوک اوسېږي ګوره د ډېر غټ نعمت نه به محرومه پاتې شي ځکه چې ستاسو صفت را روان دی دا هندوستان ته شاه زلمی زي دا هندوستان ته شاه زلمی زي دا هندوستان ته شاه زلمی زي دا کوسړپ تر پنډای لاړ شي بیا راځي نه صفت دی اوس دا کوسړپ تر پنډای لاړ شي بیا راځي نه دا تاسو کې چې کوم کسان پنډای ته راځي کنه او بیا واپس 15 ورځې پس او یا 10 ورځې پس نو بیا به وایي چې دا هندوستان ته شاه زلمی زي دا کوسړپ تر پنډای لاړ شي بیا راځي اشنا ټپوس ناسته د باس کا دا زما فیورټ ټپه ده دا ولي کې دا زما فیورټ ټپه ده اشنا ټپوس ناسته د باس کا اشنا ټپوس ناسته د باس کا زکم نصیب په ناسته غولېدم زکم نصیب په ناسته غولېدم زبر ته دې ټپې لږه شان تشریح وکم اوس اشنا ټپوس ناسته د باس کا اشنا ټپوسو ناسته د باس کا زکم نصیب په ناسته غولېدم اچھا جی د دې ټپې مطلب څه دی اشنا ټپوس غولېدم مطلب دوکه کېدم د دې دا مطلب اشنا ټپوس ناسته د باس کا او زکم نصیب په ناسته غولېدم د دې ټپې مطلب دا دی چې دا کوم شی چې ماته ملو شو نو دا په اصل کې 2 نمبر د دې تشریح دا سه دا چې دا الکان چې کم دی کنه دوی چې دی لنډې ته لاړ شي ځان له 1.5 روپۍ باندې کوټ واخلي اول ته د 40-50 روپو والا عینکې واخلي چې باغې باندې لیکلي ریبن اوریجنل ریبن او یا پولیس او یا ګوچی او دغه شانته بوتان والی او په دې کلی ته چې لاړ شي کنه ولته د خپل زلف هم د سې کې روانې په کوڅه کې نو چې چرته جنې سي کې د کلی نو هغه وایي چې نوجوان دی نو نوجوان خو دا دی دا خو پوره شاهرخ خان دی خبر خو نه کنه چې آشنا ټپوس ناسته د باس کا آشنا خو باسل کې ټپوس خو ناسته د سکی هغه د باس کې نو ځوانه چې کله به واده وشي په خپل منځ کې او ورکوټ سبق په خوا زمانه کې تاسو کې چا ویلي چې کوټ را کولو کو د منځ نه چې کم دی هغه ټول شلیدل راشلیدل او د نکټای په ځای په پرتګا خچولې او د بیلټ په ځای په پرتګا خچولې نو بیا وایي چې دا خو قصه ورانه ده نو آشنا ټپوس ناسته د باس کا زکم نصیب په ناسته غولېدم نو خزه به ځان سره جړاګانې کې چې دا څه چلو شو دا خو چې کوم دی ما ویل کې نه باز په منځ کې سړی کارغه وخته ٹھیک ده او دا اوس وایس ورسا هم ده دا چې کوم دی وایس ورسا هم ده نه تاسو وټه پېنه کوئ تاسو ته ټپو اجازه نشته حاجی دا جنکې چې کمی کنه نو هغه پاغي کې د حساب کتابي چې دا جنکې ماشاءالله ډېر خسته ښکاري او ډېر زبردست ښکاري خو کله چې به واده مادو شنو به دا غي نورسته چې کم دی پته ولې خو ګولډن پال ماډرن پال او خو دې خو کنه بس په دې ډېر باس نه کو نو دې کې دا قسم میسي نو مې و چې دا آشنا ټپوسو ناسته د باس کا صحیح ده کنه او زه کم نصیب په ناسته ولیدم صحیح ده د بلیچونو میچونو پته جوړسته ولګي او د ګولډن پالو پته جوړسته ولګي نو دا قصه ده سي حاجی بل ټپلې کې
الکان نه خپکیږي کنه جنکه خپکیږي الکان سره نه خپکیږي کنه ها ګینه جنکو د پاره ما سره دومره لیکچر پروت دی چې دا کلاس به ختم شو لیکچر به ختم نشي زما پتا پسې زړې شو زما پتا پسې زړې شو زما پتا پسې زړې شو خلکو توایم چې په لپو خاورې خورم زما پتا پسې زړې شو خلکو توایم چې په لپو خاورې خورم ها اوس خبر اورئ ما تاسو ته وویل چې دا اوس د ځکه مې ټپې وې ما نو دا ستاسو خوښه ده که لیکئ او که نه لیکئ دا پوهنه کې شته دې سړي له ټپې ډېر سخت زور ورکړی دی او بالکل چوي نو تاله چې ټپې دومره زور درکړی دی نو ځه وله دومره زور یې دله درکړی دی چې مړ کېږي وایه مړه ما ویلې چې تا به څه ټپه ساتلې خدای خبره ښځه بس ډېره ښه ده زبردسته ده صحیح شو ډېره زبردسته ده او د مخکې نه دي لیکلې و دومره استاد او ساتلې دي ځکه چې دومره په یو سکند کې خو څوک ټپه نشي لیکلی دې ته د ساتلې و چې دا به ما لیکلې اجازت راکړي چې بس یې کاپي پیسټ کړم یاره څه غټ ګڼ کاپي نه ها رسول الله په باغ غړېږي ما تاسو ته وویل چې په ټپه کې هر رنګه مضمون بیانېدی شي دا یو ناتیه ټپه ده دا یو ناتیه ټپه ده رسول الله په باغ غړېږي او ګلان شرمېږي مخ په پاڼو پټوي او کنه که هلکا شوی نه وي نو سمه غباره به ترې جوړه شوې وه الوتی نه وی چېرته په دې باران کې رسول الله په باغ غړېږي او ګلان شرمېږي مخ په پاڼو پټوي نه دا یو تاریخي ټپه ده یو تاریخي ټپه به درته ووایم अच्छा ये बारिश सिर्फ इस कमरे से नजर आती है ये कौन सा वो स्विट्जरलैंड है अच्छा जी हाँ जी زما استاد چې په واده وا زما استاد چې په واده وا आज आपने मुझे ड्रॉप करना है हाँ मौसम देखे मैं कैसे जाऊंगा इस मौसम में बस भाई से बात करें कजन से बात करें खानदान में कह दो मजाक कर रहा हूँ زما استاد په واده وا بیګا پاغه کې اور لګیدنه دا اوس چې ته کوم ټپې زوي مکنه نو دا په پوهنه کې شته دا مخکې چې مې د څومره ویل دا پوهنه کې نه وي خالص تاسو د انډرستانډینګ د پاره چې په ټپه کې مختلف قسمه مضمونونه بیانېدي شي صحیح ده زړه مې سورې ویني تساسي د غم چرچنې پکې جالې جوړوي نه زړه مې پشمار سلو ټوټې شو هر ټوټه आवाज کوي چې جدا یم بس دینه بقلار شو او که په شیبو شیبو باران زما په خپل جانان باور دی را بشینه خدای نه دی ویل که په شیبو شیبو غلې دا اوس غلې شروع ده با او په تور لحد کې بناري کم زو دنیا نه ارمانی راغله منو زه به وې مچلته تکو تک پلاس ولاړی کنه نو به بزو مجوس چلو وغه حاجی اوس به مونږ دې پسې بل ټاپک کو دا خو شو ده خیر سره سر مې دا شو دا خو له نن ډیر کلاس پاتې ده الله دې خیر واچي او ټول لحد کې بناري کوم دنیا نارمانی راغلی
अब तो कोटा को नहीं सचो तरीके से जो सरमान में पूरा कर तो उलसी अदब द्वेम सनफ چې کوم دی هغه څه شی دی هغه دی لوبه د اولسی ادب دویم صنف هغه څه دی لوبه तो ज़ाहिरी बात है सर एक बंदा एक हैंड स्किल रखूंगा मैंने किराए के लिए तो नहीं रखे चले देने अब आप मेरी क्लास है अच्छा दे क्लास ले रहे हैं नहीं इस पे भी मैं ले सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो देना अच्छा अच्छा उलसी अदब चिकम द्वेम सनफ दे هغه د زمونږ سره څه شي لوبه نه لوبه به موږ په ترتیب سره روان کتاب ته موږ ورته اوس کتاب کوله وړه زه تاسو د کتاب نه مې مرورا زه چې تاسو اوس څومره اگزامپل زم هغه ټول ما خپل لیکلي عموما ویل شي لوبه د خوشحالۍ په موقع باندې ویل شي لوبه د خوشحالۍ په موقع باندې ویل شي دا د خزو په اوازونو باندې ډیره مزه کوي لوبه د خزو په اوازونو باندې ډیره مزه کوي یو خبره یاد وساتئ لوبه د اولسی ادب یو بل صنف دی دا د خوشحالۍ په موقع باندې ویل شي په ودونو کې ویل شي او د خزو په اوازونو باندې ډیره مزه کوي سړی ویل شي او د خزو په اوازونو دا په ودونو کې ظاهره خبره ده خزې ډیره ده په دې کې یو خبره امپورټنت دا ډیره اهم دا غیا هغه خبره دا ده چې لوبه د دې چې کوم زبانی په کوم زبان کې چې لوبه ویلې شي هغه به انتهایی ساده او انتهایی آسان وي په هغه کې به مشکل الفاظ او مشکل ټرمینالوجیز نه که چرته په لوبه کې مشکل الفاظ رااله نو دا به لوبه پاتې نشو که په لوبه کې مشکل الفاظ رااله یا مشکل ټرمز رااله نو دې طبيعت لوبه دا به لوبه پاتې نشو د اولسی ادب یو غټ خاصیت دا ده چې د دې زبان به انتهایی آسان کا مثال خبره تاسو ته ما تقریبا 20 ټپی ویلې 20 په ټپی به مونږ ویلې په دې 20 ټپو کې به یو مشکل لفظ هم نه راغلی په دې 20 ټپو کې به یو لفظ هم مشکل نه راغلی انتهایی آسان لینګویج کې ده د دې زبان چې کومه هغه انتهایی آسان ٹھیک شو ها وسو مونږه چې دلته کوم وایو نو مونږه به د لوبي په جوړښت باندې ځان کوو زه خدا نه پیژنم چې دا کوم شی تا یاد کړ دا زه نه پیژنم کدا ورته چرته تاسو په لوکل زبان کې وی به دا زه نه پیژنم سندره بیل شي د لوبه بیل شي سندره بیل سیس دی او لوبه بیل سیس دی ٹھیک ده ها ری لیکن دا زه نه پیژنم چې دا څه دی حاجی مونږه چې اوس دلته څومره هم اصناف وایي که هغه لوبه ده که هغه سندره ده که هغه چاربیته ده که هغه بدله او که هغه نیمکۍ ده مونږ به بیسیکلی د هغې په سټرکچر باندې ځان پوهیو د هغې په ساخت باندې به ځان پوهیو صحیح ده کله چې تاسو یار تاسو مال پرېږده چې زه درته پړه وکړم که دې کې کله کوم شی پاتې شو نو په اخره کې تاسو تپوس وکړئ چې دا خو پکې پاتې شو دا څه شی دی ټیک ده زه به اوس یو پرېږدم بیا به درته بل شروع کړم غاړې چې کوم دی ستا په خبره به اوس وکړم غاړې څه ته وایي غاړې د اولسي ادب یو علاقایي صنف دی غاړې د اولسي ادب یو علاقایي صنف دی دا یو داسې صنف نه دی چې هغه په ټولو د پښتنو په ټولو خطو کې هغه ویلی شي دا په دې ټایم کې چې موږ کوم څه وایو
نو دا د پښتنو په ټولو خطو کې خلک پیژني او په هغې کې ویلی شي. داسې دي کې سان دیم دي، داسې په دې کې غږ هم دی، داسې دي کې اوازونه دي، په دې کې نارې دي، دا ټول د ولسي ادب اصناف دي، خو علاقایي. ٹھیک ده؟ څه خبره مې کوله، اوس ما خپله خبره یې راشوه. ما څه ویلي؟ کله چې تاسو په یوټیوب باندې یو کلام اورئ چې تاسو پته لګي چې دا لوبه ده او که سندره ده، چې تاسو ځان په دې کلاس کې په سټرکچر کې دومره ماهران کې چې تاسو یو کلام اورئ ولسي ادب، چې تاسو ته پته لګي چې دا سړی لګي دا چې دا کم کلام وي دا بدله ده، که دا چار بیته ده، که دا لوبه ده، که دا سندره ده، نو بیا به تاسو پوه شئ. ادروایز تاسو به نه پوه. نو په سټرکچر ځان پوه کې زما کار اصل کې تاسو ته نن سټرکچر خو د دې چې تاسو د دې په ساخت باندې پوه کړئ. صحیح ده؟ मैं पुठे काम नहीं करता. हाँ दे देता हूँ तो सेक्शन का नोट लवर समझ भी कसान संपोष इंशाल्लाह ची दाजीर रसंगा पढ़ाओ तुम कर रहे ना 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 क्या ना तक दवा कोई जून करता دې ته ویلی شي سان، دې ته ویلی شي کړی. حاجي اوس ځان پوه کړئ دا څه شی دی موږ سره. جناب ما ته ستاسو کمنټس نه ښکاري، پلیز خزه ټیک د زه بس لو غړېږم چې تاسو غواړئ چې دا روژه را باندې به 15 بجې ماته کې ټیک د زه به تیز غړېږم. مسلمانانو رحم درکې نشته دی، د حجاج بن یوسف نه ډېر ظالمان دي ټول. ها په لوبه کې څنګه چلی؟ په لوبه کې پهله موږ سره یک دوه مصرې، دا یو مصره غټی، دا مصره موږ سره غټی او دا مصره موږ سره وړی. دې دواړو مصرو ته کمباین کې څه ویلی شي؟ سر. دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي سر. دا ورپسې څلور مصرې دي، په دې کې دا درې مصرې، یو دوه درې. دا درې مصرې چې کوم دي دا هم قافیه دي. دا څه شی دي؟ دا هم قافیه دي. دا درې مصرې چې کوم دي دا هم قافیه دي. څلورمه مصره چې کوم ده، دې خو وګورئ بوټ ته وګورئ بوټ ته. څلورمه مصره به د دې په وزن وي. څلورمه مصره به د لومړۍ مصرې په وزن وي او پنځمه مصره چې کوم ده دا به ریپیټیشن وي. دا یوه مصره چې کوم ده دا به ریپیټ شي، دوباره دا نوې ده. ٹھیک ده؟ پوه شوئ که نه؟ بس دوباره درته نشم ویلی، ګوره روژه د ډېرې چغې را باندې مه وکړئ. پهله به موږ سره دوه مصرې هغې ته موږ سر وایو، ورپسې مصرو ته موږ وایو کړی. ورپسې مصرو کې چې دا کمې پهله درې مصرې دي، یو دوه درې، دا ما چې د سرکلز ته وکړي دي دا هم قافیه دي. څلورمه چې کوم ده د سر په وزن باندې ده او اخیری ریپیټیشن ده. صحیح شو؟ لیکئ جناب
دا د دې په وزن ده دا چې اوس موږ एग्जांपल لیکو نو تاسو وګورئ چې دې مطلب څه دی هرو مې درته ستا د خانه په کلی راغې خړ سیلاب ملکا سر لیکي ستا د خانه په کلی راغې خړ سیلاب ملکا ستا د خانه په کلی راغې خړ سیلاب ملکا بس الله دې په خیر واچي ستا د خانه په کلی راغې خړ سیلاب ملکا دا ډومبه مصر شو دویمه مصر دا شیبه خراب ملکا شیبه خراب ملکا دا دو مصری پورا شوي اټ مینز موږ سره سر پورا شو دینه پس بوس موږ لیکو کړه ستا د خانه په کلی راغې خړ سیلاب ملکا شیبه خراب ملکا نو سر پورا شو اوس شروع کې کړه ستا د خانه کله برباد وینما ستا د خانه کله برباد وینما تو را خواطنور دی ډیر افزه کوی لیش یله हेलो हाँ क्लास में बस ऐसी बारिश हो रही है कि क्या बताऊं लेकिन चलो बाद में बात करता हूँ स्ता द खाने के लिए बर्बाद विनमा द गरीबान कूर आबाद विनमा ستا د خانه کله برباد وینما د غریبانو کور آباد وینما غټخیټي واړه په فریاد وینما ولنه غټخیټي واړه په فریاد وینما ګورې جی درې مصری منګه سره هم قافیه شولې او څلورمه مصره چې بکم راځي و د سر په وزنی ستا کله خیالو چې براشي انقلاب ملکه د سر په وزن شو کنه ستا کله خیالو چې براشي انقلاب ملکا ټول دته وایم ریپیټ کوم دته ټول پلیز لیکه ستا کله خیالو چې براشي انقلاب ملکا شیبه خراب ملکا یعنی ما ته ویل پنځمه کې ریپیټیشن دی ستا کله خیالو چې براشي انقلاب ملکا او شیبه خراب ملکا اچھا دی لوبا پورا شولا اوس ته یو ځل به وګورئ ستا د خانه په کلی راغې خړ سیلاب ملکا شیبه خراب ملکا دا موږ سره سر شو ستا د خانه کله برباد وینما د غریبانو کور آباد وینما غټخیټي واړه په فریاد وینما دا ورپسې درې مصری شوي هم قافیه صحیح ده سلورمه چې کوم دا هغه ورپسې صدا ستا کله خیالو چې براشي انقلاب ملکا شیبه خراب ملکا دا سټرکچر شو صحیح ده دې ټیم ته لوګو ګورم ځکه هم پنځه دي کنه اوس په موږ وایو سندره نه د لوبې د تشریح ضرورت نشته ځکه هما تاسو ته خبره په سٹارټ کې وکړه تاسو اوریدلی چې د ولسی ادب څومره اصناف دي کاغه لوبه دا ک سندره ک چاربیتا ک بدله په هغه باندې پوره کوېسچن کله هم نشي راتلی په دې ټولو په کوېسچن راځي جنرال هغه کې به تاسو دا ټول لیکي لګ لګ ٹھیک ده دا دومره شی نه دی چې په دې پوره کوېسچن راشي دا خو د کوم رسیس دی صحیح شو
اوس لیکه سندره. سندره څه ته وایي؟ سندره د لوبي، سندره د لوبي جدید شکل دی. منګه دا ویل شو چې لوبه او سندره په خپل منځ کې خويندې دي. اچھا په سندره او بلوبه کې څه فرق دی؟ په سندره او بلوبه کې څه فرق دی؟ په سندره او بلوبه کې د سټرکچر فرق دی. په سندره او بلوبه کې د سټرکچر فرق دی. په لوبه کې چې زمونږ سره کم سرو په هغه کې وی دوه مصري، لومبه مصرا غټه وا او دویمه مصرا وړه وا. په سندره کې د دې اپوزیټ، په سر کې لومبه مصرا وړای او دویمه مصرا غټه. وې شوي کنه یو فرق خو شو په سر کې. په لوبه کې د سر، په لوبه کې د سر لومبه مصرا غټي او دویمه مصرا وړي. ته انور کوم ورو دی باران انور بس بیا ټوپه والا خبره شو. ټوپه کم ځای کې خورا. اچھا جی چې کوم ځای کې مونږ نه استل ته باران شروع د وستو په. ها د لوبي په سر کې لومبه مصرا غټي به موړی، د سندري په سر کې لومبه مصرا وړی به مغټي. یو دیم فرق پکې دا دی چې په لوبه کې کومه کړای و نو باغې کې وي زمونږ سره درې مصري. سو درې د سندري په کړای کې د دریو نه والا د لسو پورې مصري کې دي. دا پکې بیسیک فرق دی. د سندري په کړای کې د دریو نه والا د لسو پورې مصري کې دي او بیا ما ورپسې ریپیټیشن او ورپسې د سر په وزن باقي او مقشه څلورمه د سر په وزن په دې کې چې کومې هم قافیه هغه درې. دا څنګه ټول چپ شو؟ زما आवाज نه درځي؟ زما आवाज درځي؟ زما आवाज درځي کنه؟ ها ګډ ګډ بس صحیح شو. زما سنم د خاپیرو کړه سنگار دی، زما سنم د خاپیرو کړه سنگار دی. زما سنم د خاپیرو کړه سنگار دی، زړګې مې بے قرار دی اوس غواړم دیدنونه. زړګې مې بے قرار دی اوس غواړم دیدنونه. اوس ته وګوره لومبه مصرا څنګه شو دی. زما سنم د خاپیرو کړه سنگار دی، دا شو لومبه مصرا. زړګې اوس لیکه جناب کړه، اوس لیکه څه کړه. زما سنم کړه سنگار د خاپیرو دی، زما سنم کړه سنگار د خاپیرو دی. سمیع الله ډیر مننه. زما سنم کړه سنگار د خاپیرو دی،
د حسن غږ په ټول جهان کې د خارو دی د حسن غږ په ټول جهان کې د خارو دی سرکه پیزوان یې اویزان خپ نخرو دی سرکه پیزوان یې اویزان خپ نخرو دی بلې په غاړه کې د سرو یاقوت هار دی بلې په غاړه کې د سرو یاقوت هار دی زړګی مې بے قرار دی اوس غواړم دیدنونه exactly on اقا structure دی بلې په غاړه کې د سرو یاقوت هار دی زړګی مې بے قرار دی اوس غواړم دیدنونه د سٹارټ نه به لیکل زما سنم د خاپیرو کړه سنگار دی زړګی مې بے قرار دی اوس غواړم دیدنونه زما سنم کړه سنگار د خاپیرو دی د حسن غږ په ټول جهان کې د خارو دی سورکه پیزوان یې اویزان خپ نخرو دی بلې په غاړه کې د سرو یاقوت هار دی زړګی مې بے قرار دی اوس غواړم دیدنونه صحیح شو اوس پوه شوئ بس د دې مطلب دا چې تاسو پوه شئ अच्छा जी اوس به مونږ وایو سندره او لوبه هوښ وه اوس به مونږ وایو نیمکۍ نیمکۍ څه ته وایي نیمکۍ څه ته وایي نیمکۍ نیمکۍ داسې لیکلی شي صحیح شو دغه نوجوان د ته هم لیکو
نیمکې ته نیمکې ولې ویلې شي د دې وجه تسمیه څه ده د نیمکې وجه تسمیه څه ده د نیمکې ولې ویلې شي د ته نیمکې ځکه ویلې شي چې د دې یو مصرع نیمه